أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. سورة بني إسرائيل 49 نمبر آیت. ندی 49 نمبر نه اخوا درې اعتراضات ذکر کیږي د کافرانو په دوباره ژوندون باندې چې دوباره ژوندون نشته دي. کافرانو په نبی عليه السلام باندې اعتراضات کول چې ستا پیغمبري ځکه موږ نه منو چې ته داسې دعوی کې چې هغه دعوی زموږ عقل نه مني، نو لهذا ستا دین موږ په خپل عقل باندې تلو، عقل یې نه راخلي، نو بس ستا دین موږ مسترد کړو. په دغه حوالې سره دوی رالو او دوباره ژوندون باندې اعتراضونه شروع کړل. دې ځکه کې د دوباره ژوندون متعلق د دوی درې اعتراضونه دي. د هغه اعتراضونو خلاصه دا ده چې کله یو شی جوړیږي نو اول په دې باندې بحث دی چې یاره د کومې مادې نه چې دا شی جوړ شوی دی، آیا دغه ماده دغه شی د جوړېدلو صلاحیت او قابلیت لري که نه لري؟ دا سوال د قابلیت او صلاحیت وایي چې ماده دغه صلاحیت لري که نه لري. نو اولنی اعتراض دوی هم دغه و، ته وایې چې انسان دوباره جوړیږي او ژوندی کېږي، نو دوباره چې کوم انسان جوړیږي دا به د هډوکو نه جوړیږي، نو د هډوکو نه څنګه جوړیږي؟ وایي له هډوکو نه نشي جوړېدلی. دویم اعتراض دا وکړو چې د مادې نه وروسته د دغې شی جوړونکی څوک دی او څوک په دې باندې پوهېږي چې جوړېږي. نو همدغه اعتراض دی چې که انسان دوباره ژوندون ثابت شي نو بیا راته دا ووایي چې څوک یې ژوندی کوي. دغه جواب هم ذکر شوی دی. او درېیمه دا ده چې دغه انسان چې دوباره ژوندی کېږي نو زمانې په اعتبار سره به کله داسې کېږي، وخت یې کله دی. دغه درې سوالات د کافرانو دي چې په دې ځای کې تفصیلي جوابونه موجود دي. الله تعالی وایي وقالو او وایي دوی اذا كنا عظاما، هر کله چې موږ شو اډوکي، یعنی د پوستې ورپاتن او بیا ریزه ریزه اډوکي کېدل او بیا اډوکي هم خاورې کېدل، ریزه ریزه کېدل. انا لمبعوثون خلقا جديدا، موږ به ژوندي کېږو په نوې پیدایش سره. دا دومره سوالات چې پکې دا دي، نو دا مطلب دا دی دا کار بیخي ناممکن دی، مشکل کار دی. ول یو د اډوکو نه انسان جوړېدل، دوباره جوړېدل، او بل بیا هغه اډوکو چې هغه ریزه ریزه شوي، ویل دې نه څنګه جوړېږي؟ نو تپوس به کوي. قول ته ورته په جواب کې ووایه کونو حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. کونو کشی تاسو حجارتن ګټ، یعنی اډوکه او بیا اډوکه نه روزه ریزه ریزه کې دغه معمولی خبره ده، دغه دومره خبره نه ده. ځکه به دغه اډوکه کې مخکې ژوند پکې او سا پکې و، بیا معذور شو خاور ته راغی او ریزه ریزه شو، نو اډوکه خو لا معمولی شی دی. خو که دغه انسان نه ګټم جوړ شي او حدیدن یعنی وسبنه جوړ شي د مرګ نه وروسته، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا یو داسې مخلوق چې هغه ډیر لوی ستاسې بزرونو کې، تاسې د دې هم کلک او مضبوطه ګڼئ چې کنه په دې کې بالکل ژوند نشي راتلی، د ګټې د وسپنې نه علاوه پورته څه شی ته معلومي، نو بیا به هم تاسو ژوندي کېږي، الله تعالی هم ژوندي کوي. نو اډوکي او ریزه ریزه کېدل داسې مشکل شی نه شو چې دغه نه الله تعالی د وسپنې نه د ګټې نه بېرته راژوندی کولی شي. نو د عام اډوکو نو د اډوکو ریزه ریزه کېدو نه راژوندی کېدل خو ډېر آسان شو. نو په دې ځای کې دا کونو چې کوم دی دا اصل کې یو شرط دی چې ورته ووایه که چېرته کې شی تاسو ګټي. د دې نه دا هم معلومېږي چې انسان اعضا کله کله ګټې جوړېږي او کله د مالګ هم جوړېږي، کله دې نه وسپنه هم جوړېږي. دا انسان چې کله مړ شي د وسپنې کانو کې ورواچوه دا ټیک وسپنه کېږي، او دا مالګې په کان کې ورواچوه ټیک د مالګې جوړېږي، د مالګې ګټې جوړېږي. دغه شان ده کې داسې په کومو ځایونو کې چې د دفن شي تقریبا د هغه شکل ته اوړي، هغه شکل اختیاروي د انسان د اعضا چې کوم. نو که کوم شی دې جوړ شي الله تعالی به ټیک راژوندی کوي. نو چې د هغه وسپنې نه د ګټې نه راژوندی کول چې د هډوکو نه راژوندی کول چې کوم سوال دی خو ډېر آسان دی، هغه په اسانه حل شو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا داسې مخلوق چې ډېر لوی ستاسې په سینو کې د هغې نه به هم راژوندی کوي.
پس یقولون بیا به زرد جریب وایي د پیشنګوئی ده یعنی دوی لا دا ټیم ویلی نو خو د اعتراض لپاره منسوبي لرلې نو نبی عليه السلام ته الله وایي چې دی به وایي پس یقولون زرد جواب وایي دی به تا راضي سوالونه وکړي پیشنګوئی ده مَن يعيدنا د صبحم دوباره ژوند کوي یعنی په دې خپوي شو چې دا اړو کو نو د ریزه ریزه کېدو نه خراج ژوند کېدل آسان دي ځکه چې د ګټو د وسپر نه را پیدا کولی شي دومره لوی قدرت لري خو سوال دا د کار به سوق کې سوقم ژوند کوي قول الذي ورتوایا چې حق ذات فتورکم اول مره چې تاسو پیدا کړی په اول ځل باندې اول ځل چې پیدا کړی حق ذات هم دوباره باندې پیدا کړي نو سوال نورم باسان باندې حل شو چې په اول ځل باندې تاسو بالکل وجود نه لاره تاسو رسې شنه را پیدا کړی آیا د هغه شنه را پیدا کړي تاسو الله خلی نه راخلي نو چې هغه کله نه راخلي نو بده ځکه کې دوباره ژوندون د اړو کو نو د ریزه ریزه کېدو نه د څه مشکله خبره شوه بده وجمانه مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله په نکات مفیده کې لیکلي دي چې عدم فهم د شی او دلیل نه دی په عدم وجود د شی باندې یعنی یو شی عقل نه راخلي شریعت کې ثبوت شته نو دا دلیل نه راځي چې د حقیقت کې شته نو او شریعت اسی ویل ځکه عقل ناقص دی او شریعت د شریعت پیغامات د الهي پیغامات دی الهي پیغامات بیخي یقیني بس ينغزون اليك رؤوسهم زرد جو بو خزيتات سرونه خپل ينغزون د عربو یو عادت و چې کله به یو خبره خوخه نه او ملنډه به کوله نو ذکر به وکول به تاسو کو تا جواب ورکو اثر به رسوچت کو به وختک چې غني ز ټیک شو مې منله پرز کې شو مې منله مطلب دا و چې منه مې نه خواځي مزاق به وکړي چې غني ز ټیک شو یو ناشنا دی ویل ما در سره پرځي تا ورمو منله نو الله تعالی په سيون غزونه الیک ز تجوب خزیتات سرونه سر به اوچت کې به راخه دک ويقولون او دی بوای متا هو دا بکلی یعنی بدی کوم پوي شو چې یاره الله تعالی به راځوندي کوي او الله تعالی د ګټو د وس باندې نشینو د ډکو خپاسانه باندې شي دا خبره نه ده او سوال دا د دا بکلی کې ټی مې راوخه قول ورته وایا عسى نزيد ان يكون قريب جدا نزدي دوباره ژوندون دا نزدي دومره لري نه دا بکلی کې د قیامت پر ورځ باندې شکر د اسرافیل علیه السلام دوی مشپلې وهلش یوم به هغه ورځ باندې يدعوکم جرا راو بلی تاسو يدعو دار دعا نه خستل شوی دعای مصدر راځي دا چاته پیغام لګل او را بلل دعوت ورکول ته ویل کېږي څو ځان خاطر غوښتل ته ویل کېږي نو په هغه ورځ تاسو براو بلی پتستجيبون بحمده نو تاسو به جواب ورکړي بحمده په حمد الله تعالی سره یعنی اول سوال دا دی چې دا تاسو براو بلی څوک بم راو بلی تاسو به څوک راځي جواب ته وای او دا بکلی من ویل دا در دوی مشپلې نه بعد بدا خلق را بلل کېږي چې راغون شي میدان محشر ته راجم شي نو یا خدا د اسرافیل علیه السلام دا دوی مشپلې خوب را بلل یو دا را بلل کې څوک شو د اسرافیل علیه السلام شو دویم احتمال کوم چې تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې ممکنه ده چې دغه اسرافیل علیه السلام د شپېلې نورست یو فرشتہ راځي اعلان کوي د خلق راغواړي میدان محشر درجه مې کوي او په دې باندې دلیل چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک دلیل نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو خپل بچو له خنمونه دی بیکار نمونه ولا مګ خلق ولا د ونو نمونه داسې بیکار نمونه چې د کافرانو نمونه د ډمانو نمونه د کرکټیانو نمونه شرمیدل نمونه خلک بچو لګ دي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې خپل بچو له اسلامي شرعي درانه نمونه کېدی او په دې وجه باندې ورلکې دی چې قیامت کې کله تاسو ته आवाज کیږي بچو ته आवाज کیږي دا به د پلار په نوم باندې کیږي نو چې کله د پلار بیکار نوم یوست تا بچی له بیکار نوم کې خو نو سبا به دغه بچي هم پلار جوړيږي دغه بچی کېږي او دغه بیکار نوم به واخیستل شي د پلان کې بچو راځم شي قیامت پر ورځ باندې دا خبره نه را په بدنوم سره سره ډېر بد مخکاري دغه نه معلومیږي دا چې خلک به د پلارانو په نوم باندې راوبلل شي د تفسیر قرطبي کې امام قرطبي وایي چې د دې نه د اندازه لګي چې د قیامت احوال مختلف دي یو حالت هغه د اسرافیل علیه السلام شپېلې به ول چې خلک میدان محشر ته روان شي بل حالت هغه د چې کله به د هر یو کس ته به د پلار په نوم باندې आवाज وشي چې د پلان کې زمانو دی خورش دلته جمع شي نو چونکې د دې باندې په اتفاق د قیامت احوال مختلف دي او جدا جدا موقفونه د جدا جدا د ودرېدل زګین یو ځای کې ودرېدل بیا بل ځای کې ودرېدل نو دغه شان د هر ځای احوال هم مختلف دي
نو يدعوكم راو بل تاسو اسرافیل علیہ السلام یا بل فرشتہ په نوم د پلار اساس باندې فتستجيبون بحمده تاسو به جواب ورکړي په حمد د الله تعالی سره تاسو به د الله تعالی حمد وای او ورمان بشي فتستجيبون لمانوي دا چې د الله تعالی حمد چې کوم دي نو کافران به حمد غورز باندې وای زګر دې مخاطبین خو کافران دي کافرانو قیامت نه مانو دوباره حساب نه مانو ژوندون نه مانو الله تعالی وته تاسو به الله تعالی راو بلی بیا به تاسو د الله تعالی په حمد سره جواب ورکړي نو معلومیږي دا چې د کافرانو به حمد قبر نه پورته کېدو سره سم د الله تعالی حمد شروع کی سبحانك اللهم ادا شان دکی وبحمدک دا نور الفاظ بیانې دا قبر نه راوړل نو رسول الله حمد او لوی به ذکر کوي لیکن دغه حمد او دغه تسبیحات کافرانو بارکه څه پیدا نه ورکوي ځکه چې د پیدې ځګینه چېونه دنیا او دنیا ژوند هغه میس کړي د ناکام کړي دي د ځینې علماء راي دا د تسبیحات او حمد چې کوم دي په تستجيبون بحمده دا د مخاطبین مؤمنان دي چې مسلمانان به حمد وای کافران به نه دغه علماء راي دا ده چې د قران د نور آیاتونو نه معلومیږي دا چې کافرانو د قبر نه راپورته شي په پریادونو بلاس پوری کی لکه څنګه چې سورۃ یاسین کې دی حسرتنا من بعثنا من مرقدنا داس الفاظ سورۃ یاسین کې څنګه دي یا رسول الله زګینو کې یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله چې هغه حالات باندې زما افسوس ته کم کمې د الله تعالی بارے کې ما کړې دي نو دی افسوسونه کوي دی به حمد نه وي لیکن امام قرطبی رحمه الله وجد سنده حمد الله تعالی به کافران هم وي مسلمانان به هم وي په اول سر کې چې قبر نه راپورته شي بیا یو وخت پورې بدی حمد او تسبیحات بیانې بیا به یو وخت سره چې الله تعالی به د مؤمنان د کافرانو نه بیل کی لکه څنګه چې تاسو کې د جواب تاسو اليوم ايها المجرمون مجرمانو د مؤمنان ناراضان لشي رابیل شي دی و درابیل چې کله رابیل کې او د مؤمنانو د حالت ته وګوري د خپل بدترین حالت ته وګوري د قټي غو دي افسوسونه شروع کی دا کم پریادونه چې دغه حالاتونو ورسته دي او باور سره کې بټول د الله تعالی حمد ذکر کی وتظنون او تاسو به ګمانونه کوي په دغه ورځ باندې قیامت په ورځ باندې الا بستم الا قليلا چې تاسو وخت نه تر کړه مگر ډیر لګم تر کړه په دنیا کې یعنی قیامت احوال دومره سخت دومره ګران دي چې تاسو د دنیاوي ژوند ډیر زیات معمولی ښکار شي او تاسو په خیال دا چې ګنې بس ژوند هم د قیامت ژوند دی او ډیر ګران به ځکه ګران ژوند دا نه تیریږي سخت نو کله کړو نو یم سړی يرولې نشي او چې کوم د سہولت او د راحتونو ژوندۍ کدا ډیر زیات سړی د خبرې کې نه څنګه تیر شي د قیامت سختي د چې کافرانو کې وګوري نو دی په شک کې ګمانونه وکړي چې د دنیاوي ژوند ډیر معمولی ډیر عارضي ژوند نو دغه ورځ باندې تاسو دوباره ژوند کې اقدار دي حاصل او خلاص شي